دیو چې ما په خپلو پیسو باندې ځان له پلاټ اخیستی و په هغې زمانه کې ما سره شناختي کارډ نه و، نو ما د خپل بابا په شناختي کارډ باندې ځان له پلاټ واغستو. اوس د بابا د وفات نه پس زما رور راچوت شو، هغه وایي چې ماله په دې پلاټ کې حصه راکړه، د هغه په کې حصه کېږي که نه، هغه د دې حقدار دی او که نه. دا ستا ځمکه ده، د هغه په دې کې څه کار؟ د هغه د دې کې حصه نشته، تا په خپلو پیسو اخیستی، سره د پلار شناختي کارډ دې استعمال کړی، دا د پلار ځمکه خو نه وه، ستا ځمکه ده. په قرآن مجید کې الله جل شانه ذکر کوي چې د قرآن مجید د خلکو دپاره شفا ده. د شفا لفظ ذکر کړی او د دوا لفظ نه دی ذکر کړی. دوام د عربی لفظ دی، شفام د عربی لفظ دی. د دې څه وجه ده؟ ګوره یاد ساتئ، قرآن مجید هم شفا ده او په دوایۍ کې هم شفا وي. الله جل شانه دوا لفظ نه دی استعمال کړی په قرآن کې، شفا لفظ استعمال کړی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دوایي کله ناکله شفا ورکوي، کله ناکله نه ورکوي، او قرآن داسې دی چې دا همیشه شفا ورکوي. نه پوهېږئ په دې خبرو؟ د قرآن شفا مستقله ځکه لفظ شفا یې راوړی او یقیني ده، او هر چې دوایي ده د هغې شفا نه مستقل ده او نه یقیني ده. ځکه